السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه ستاسو ورور اسحاق خان. پیله تاسو دا ویډیو وګورو بیا راځو یې څو خبرې وکړو. جی ملګرو تاسو ویډیو وکتله، امیر تکلی کوم کار کړی دی، ټول پښتانه او ټول خلک په دې خبرې چې هغه ښه کار نه دی کړی، خو هغه ښه کار نه دی کړی او پاسه زموږ پولیس والا چند کسانو هم هغه په ډبل دوز کار کړی. اوس موږ ورونه ملګري یاران دوستان د مو پښتانه ورونه احتجاج کوي، پېښور کې احتجاج کوي، مختلفو سوات کې، هر شهر کې مختلف ځایونو کې احتجاج کوي د دې معاملې خلاف، د دې کیس خلاف چې د انصاف ملو شي او دا کار غلط شوی. یقینا دا کار غلط شوی، مو مزاحمت کوو، مو لګیو دی بنې، خو دې دا مقصد نه لري. احتجاج د مو حق دی، آئینی پاکستان کې د پر امن احتجاج پر امن پروټیست دا زمونږ عین حق دی، خو د دې دا مطلب نه دی چې اوس موږ راوځو کو تک راوغلو ټول پولیس ته زیاړې کوم، ټول پولیس ته کنځلې کوم، روډ وګورو غامتوم، حکومتي ادارو باندې دغه کوم، د عملې کوم، روډونو کې ګملې غامتوم. دا د دې مطلب نه دی. دا خو هغه کوم کار کړی دی، هغه ډبل مو غو د پولیس کوم کار کړی دی. اوس مو څه کوم، مو بیا څه کمپیرز دی د غو کې او د مو کې څه فرق دی؟ بیا خو مو یو شی شو. زه ګورم تاسو د ویډیو وکتله، د ویډیو کې تاسو کوم کسان زما د خبره د ما د یسو خبرې څه هغو کسان ته کوم د کوم خلک بار بار د میډیا ته ځان کوي، د ویچاتې خبرې کوي، د ځان دې ټیم کې مشورولو کوشش کوي. زه غته یم چې ځان په دې باندې ما مشوره وه، ته دا سوچ وکړه ته پر امن احتجاج کوي، ته د احتجاج راتلو نه مخکې ته دا اعلان وکړه چې موږ پر امن احتجاج کوم، او د خلکو ته دا ویې چې یاره که دې کې یو نیم کس راځي پولیس باندې ګزار کوي یا د پولیس تذلیل کوي، هغه کس تاسو راټینګو. دغه مقصد دا نه دی چې اوس دا ټول پولیس باندې حملې کوو. دې کې چند عناصر کسان داسې دي، چند کسان داسې چې هغه شرپسند دي، د موږ د پښتانه د پولیس سره د خلک سره خپله کې ټکرو کوي. لږ دماغونه کار واخلو، خوش د نه لاړ دی. یوه واقع راغلې دي پښتنو نه بیا خوش وړاو شي، صبر ولا شیخ پښتنو کې شته نه، کله به د پښتون قوم کې صبر راځي، کومې ورځې په دې کې سوچ راځي، کومې ورځې کې په دغو کې صبر راشي چې هغه سوچ سره کار وکړي. بس एकदम روډ ته راوځي او دا سوچ نه کوي چې دې کې د مو د پاکستان د دښنه د پاکستان دشمن په دې کې ورکېدل نه ورکېږي، هغه لګېږي چې مو پولیس سره دغه کوي، د جنګي او پولیس سره باندې ګزارونه کوي، پولیس ولا زخمي کوي او پولیس ولا ډیمیج کوي. دا شی صحیح نه دی، دا غلط دی. نه د مو ملک ته نقصان رسیږي، د مو خیبر پختونخوا پولیس ته نقصان رسیږي، دی نه د مو د خیبر پختونخوا ته نقصان رسیږي، د مو مشرانو کشرانو ته نقصان رسیږي. د نور پښتنو کوم پولیس کې کار کوي، دا د مو پښتنو ورونه دي، د خویندې میندې دي کورونو کې، دا د مو ورونه دي. لږ سوچ نه کار واخلو، لږ هوش نه کار واخلو. احتجاج تاسو حق دی، احتجاج نه مو تاسو نه منې کوم، خو دا طریقه د احتجاج نه دی، دا کومه طریقه تاسو راخسته، دا طریقه غلطه دی. دا د پاکستان نقصان دی، دا د آئین د پاکستان د ادارو نقصان دی. د کوم کار څخه تاسو راخسته لري. زه د څومره سوشل میډیا باندې د خلک کوي، د غړ پیجونې دي کنه لګیا دي، اوس نوي وتلي دي، د ځان مشرونې کوشش کوي، خو دا سوچ نه کوي چې د سره د مو د پاکستان ادارې، د مو پاکستان او حکومت، زمو د پاکستان قوم ته څومره نقصان رسیږي، د مو پاکستان پښتنو ته څومره نقصان رسیږي. اوس پولیس او د پښتني سره خپله کې آمنے سامنے کړي دي جنګي. نو پلیز دینه ګوریز وکړو، احتجاج کو، خو سوچ کو چې کم ځنه د خلک ګزار کوي، کم ځنه د خلک کنځل کوي، एकदम غته لاس ورچوي. نه موږ غاښند نه جوړېدل غواړو، موږ پر امن طریقې سره احتجاج کول غواړو، آئین او د قانون دایره کې دننه خپل حق غواړو. دې دا مقصد نه دی چې ته کو تک راواخله. د پولیس 15-16 هزار پولیس ولا 10-15 سالو کې د مو پولیس شهیدان شوي دي، قربانیان یې ورکړي دي، ځوانې ښځې ونه پاتې شوي دي، بچیونه وړه پاتې شوي دي، هغو مو دپاره قربانیانې ورکړي دي، فرنټ لاین باندې جنګېدلي دي. اوس کرونا وایرس کې وګوره پولیس والا فرنټ لاین باندې جنګېږي، هر ځای کې غرمک کې سړک کې هر ځای کې پولیس والا غریبان مو دپاره ولیاړ دي، قربانیانې ورکوي. نو پلیز خدا را زه تاسو ته ریکویسټ کوم چې یوې معاملې باندې د یوې معامله شوي دي، منوم غاډي د اوسه معامله شوي دي، خو هغې باندې ټوله اداره ما ټارګېټ کوو، دا ټول پولیس ما ټارګېټ کوو، دې سره هغو ته احساس ورډیلاو کو، خو هغه دا نه دی چې اوس ټول پولیس والا دې کې ککړ دي. زه بار بار د یوه خبره دوهراوم چې کوم کسان احتجاج کوي، کوم کسان د دې احتجاج
سربریي کوي دا د غزې مداري دی چې هغه خپلو خلکو ته وایي چې یاره تاسو احتجاج په امن طریقې سره وکړو چې شی مات نه کو ګاډي شیشې مات نه کو دوکان مات نه کو پولیس ته کنځلې ونه کو پولیس باندې ګزارونه ونه کو دا د هغه سربریي ذمهداري دی که چا هم احتجاج کړي دا د هغه ذمهداري دی او که دا شی رکوو نه شي بیا مو په هغه خلاف د کوم کسان د احتجاج کوي بیا په هغه خلاف مو ویډیو جوړو بیا به خفه کېږو نه نه نقصان جوړیږي پاکستان پولیس د خیبر پختونخوا پولیس بشماره قربانیان دي تاسو رسید چې وګورو دا چې سواد کې د مو ملګری امجد غفور صاحب وګورو غریبانو خلکو سره څومره قربانیان کوي نو دا څه نه تاسو راووتو ټول د پولیس خلاف شو نه دا غلطه ده جرم نه مو نفرت کوم غنه به نفرت نه کوم ډیره مننه ډیره شکریه نه دغه ویډیو سره اسحاق خان تور کو عزت السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته